أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. سورة یونس 20 نمبر آیت. پدی آیت کی د اسلام دشمنانو سرکشي ذکر کیږي او د سرکشي اصلي سبب طرف ته اشاره ده چې د دې سرکشه کېدلو اصلي بنیاد سبب څه شي دی. الله تعالی ويقولون او دوی وایي لولا انزل عليه آیه من ربه، وللنازلی کی په نبی علیہ السلام باندې یو نه مراد معجزه ده من ربه طرف در خپلنا. اوس د دې د سوال په طریقه باندې دی چې د نبی علیہ السلام باندې معجزه نازل نشو، دغه مطلب دی. حالانکه د نبی علیہ السلام مشهور معجزات 300 پورې مشهور کړ معجزات دي چې دومره معجزې یو پیغمبر د هم تر وسه پورې نو ورته شوی، دا ډېر زیات وي. د دې باوجود دی اعتراض کاوه چې نبی علیہ السلام ته معجزه نازل نشو. نو د دې اعتراض حاصل دا دی چې دوی عامه معجزه نه یادوله، کافرانو خاص فرمایشي معجزې یادولې او کوم چې نازل شوی د هغې باندې سترګې پټولې چې دا موږ نه غواړو، دا معجزې دي خو موږ یې نه غواړو، موږ نورې غواړو، زموږ د مرضۍ چې کومې دي نو هغه دې نازلې شي. د دوی د مرضۍ چې کومې معجزې وي نو قرآن هم د هغې ځای په ځای باندې ذکر کړی دی چې حقیقت کې هغه معجزات نه هغسې د کینې او د ضد یو بنیاد و. دوی چې کوم مطالبات یو پکې دا و چې د مکې معظمې نه چې کوم تیر چاپېره غټ غرونه دي نو دا غرونه را لرې که معجزه باندې بل چېرته ویسه، دا مکې راله بیخي هواره کړه، په دې کې راله ښایسته ښایسته نیرونه ولګوه، باغونه پکې راله ولګوه معجزه باندې، غټې غټې بنګلې پکې راله جوړې کړه. موږ د بنګلو بس سرونو ته وکړو جباره ښکته به خپې راځوړندې کړو، بیا به موږ ومنو چې آو ته پیغمبر یې. که داسې نه شي کولی بیا داسې وکړه چې د مکې د غرونه لرې کښېنه دا راله د سرو زرو کړه چې ټول غرونه د سرو زرو شي او موږ یې راخلو پرې ملکونو باندې خرڅوو مزې پکې کوو، بیا موږ ومنو چې آو ته پیغمبر یې ته ښه سړی. او درېیمه طریقه دا ده چې که دغه هم نه کړې نو بیا داسې وکړه زمونږ دا پلارونه او نیکونه راژوندي کړه، زمونږ کورونو ته راوغواړه چې موږ سره به د کور کې کښېني ګپ شپ را سره ولګوي، موږ د احوال معلوم کړو چې قبر کې څه تېر شوي دي، وړاندې څه روان دي، اندازه ته معلومه کړو، بیا موږ ایمان راوړو په تا به ښه سړی ووایو. دا د دوی فرمایشي معجزې وي. نو دې شکایت دا کاوه چې نبی علیہ السلام ته فرمایشي معجزه ولې نه نازلېږي. الله تعالی د هغې جواب کوي فقل ته ورته ووایه ای پیغمبره انما الغیب لله، یقینا د غیب او علم د الله سره دی. دلته کې په عبارت کې انتهایی اختصار دی، مختصر شوی دی، او انما الغیب لله دا دغه ټولو جملو قایم مقام ګرځېدلی دی. د دې حاصل دا دی چې د جواب حاصل دا دی چې معجزات دا د پیغمبر د تصدیق لپاره راځي، چې دا پیغمبر دی، د پیغمبرۍ د تصدیق لپاره معجزات نازلېږي او د پیغمبرۍ تصدیق لپاره ډېر زیات معجزې نازلې شوي دي، هغه مقصد پوره شوی دی. پاتې شو فرمایشي معجزې، ستاسو د فرمایشي معجزو هېڅ فایده هم نشته، که نازلې شو که نازلې نه شي هېڅ فایده نشته. خو اوس دا خبره ده چې دا معجزې به نازلېږي او که نه به نازلېږي نو دا علم بیا د الله تعالی سره دی، ما ته پته نشته چې الله تعالی ستاسو فرمایشي معجزې دا رالیږي او که نه رالیږي، دا ستاسو د ارمان پوره کوي او که نه پوره کوي، دا علم ما ته یقیني نشته. نو ځکه انما الغیب لله، یقینا د غیب او علم د الله تعالی سره دی چې فرمایشي معجزې به پوره شي که پوره به نه شي، فایدې خو نشته، البته نقصان شته، فایدې قطعا نشته دی. مخکې موږ وویل چې د معجزې مقصد د پیغمبر تصدیقي او هغه تصدیق شوی دی، نورې معجزې نازلې شوي دي. پاتې شو فرمایشي، نو فرمایشي ته په حال ضرورت پاتې نه دی او نقصان یې دا دی، نورو ځایونو کې به هم راشي، مخکې دا مضمون تېر شوی دی چې د الله تعالی نظام د مخکې همداسې مقرر دی چې کله یو امت یو قوم فرمایشي معجزې مطالبه وکړي، لکه څنګه صالح علیه السلام قوم د اوښې د راپیدا کېدو مطالبه کړې وه او دغه ارمان یې پوره شوی و، او دا خلک بیا دغه معجزې احترام ونه کړي او ایمان را نه وړي، الله تعالی دغه ټول قوم او ټول امت هلاک کوي، تر کوي، پرېږدي نه.
نو په نازلېدلو کې به د معجزې پر فرمایشي معجزو کې به دا نقصان وي چې خلکو خو بیا هم نه منله، ځکه چې هغې منلې مخکې معجزې به منلې وي، اخواس هم زه ټینګ کړی دی، نو دا فرمایشي هم نه منلې او ټیک به له ساحر الزام لګولی چې ساحر دی د مخکیني امتونو په شانته کې. نو په دې صورت کې به د غوړ امت د هلاکېدو امکان وي، نو خیر به دې کې وجه نازلې نه شي. نو الله تعالی وایي انما الغیب لله، یقینا د غیب علم د الله سره د چې فرمایشي به نازلې شي، نازلې به نشي. فانتظروا، تاسو انتظار کوئ، ګورئ چې نازلېږي که نه نازلېږي. انی معکم من المنتظرین، زه هم تاسو سره انتظار کوونکو نه یم، یعنې زه هم ګورم چې دغه فرمایشي ارمانونه ستاسو پوره کېږي که نه پوره کېږي، زه هم اندازه لګوم ګورم به، او تاسو هم انتظار کوئ. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. دا آیت چې دی نو دا هم د دې د بغاوتونو دپاره اصلي وجه ذکر کوي چې د دې د بغاوت او د سرکشي اصل بنیاد څه شی و، او دویم د انسانانو نه یو قسم له شکوه هم ده. نو شکوه شوه، هم شکوه ده د انسانانو نه، د انسانانو حرکتونه بلې طریقه باندې دي، د انسانانو اجتماعي اکثري عملونه او کردار په دې اندازه باندې دی چې د اورېدلو او د برداشت کولو قابل نه دی. او په دې کې د اصل سبب چې د سرکشي اصل سبب دغه پکې هم اشارتاً ذکر دی چې د خلکو د بغاوت سبب دا دی. الله وایي واذا ازقنا الناس، هر کله چې موږ وسکو به خلکو باندې رحمتاً، رحمت د رحمت خوان په وسکو، یعنی د پاره سہولیات شي، راحتونه شي، خوشالیان شي. من بعد ضراء، ورسره د هغه تکلیف نه مست هم چې دوی ته رسېدلی و، دوی ته چې هر یو تکلیف چې کوم که بیماري ده او که غربت ده که هر شی چې دی دوی ته رسېدلی و، او هغه تکلیف یې لرې شي، که بیماري نو هغې به ځای صحت را شي، که غربت هغې به ځای باندې مالداري را شي، دې طریقه باندې هغه تکلیف پرې لرې شي، خوشحالي را شي. اذا لهم مکر، نو ناڅاپه پر دوی دپاره یو چلي، یو بانۍ، مکر تدبیر ته ویل کېږي، باریک تدبیر. فی آیاتنا، زموږ په آیاتونو کې، آیاتونو نه مراد دلته کې معجزات مراد دي. نو مطلب یې دا شو که معجزات نه مراد شي، احتمال د دوړو خبرو شته چې قرآني آیتونه هم کېدی شي، معجزات هم کېدی شي. آیاتنا اصل کې دا د جمع د آیتون دی، آیات جمع د آیت دی، او آیت نښې ته ویل کېږي. نښه د قرآن هم کېدی شي، قرآني آیت، او معجزات هم کېدی شي، عام قدرتونه هم کېدی شي. نو چې کله دوی ته الله تعالی خپل رحمت ور ورسوي تکلیف نه وروسته، ناڅاپه دوی دپاره یو چلی، یو بانۍ، هیلۍ، فی آیاتنا، زموږ په معجزاتو کې بیا د معجزاتو نه منکر شي او د فرمایشي معجزې مطالبې شروع کړي، یا د دوی دپاره چلی فی آیاتنا، زموږ په آیاتونو کې د توحید په آیاتونو کې دوی به اعتراضونه شروع کړي او په هغه کې هیلې بانۍ شروع کړي چې په دې وجه نشو منلی، په هغه وجه نشو منلی. نو دې ځای کې اصل مسله تاسو معلومه کړه چې دوی دا په آیاتونو کې معجزاتو کې یا قرآني آیاتونو کې دا چل او هیلې کله جوړوي، کله چې خوشحاله یو سهولیت یې ډېري او په آرام باندې، نو په هغه ټایم کې دا شی کوي، او چې کله به تکلیف کړي نو بیا د شی نه کوي. نو ځکه الله تعالی وایي دا کار د رحمت نه وروسته کوي، چې کله تکلیف نه بعد رحمت راشي نو رحمت سره سم دوی دا کار شروع کړي چې دین نه بغاوت شروع کړي. ولله اسرع مکرا، ورته وایي الله تعالی ډېر تیز دی په هیلو کې. مکر مخکې موږ وایو مکر باریک تدبیر ته ویل کېږي، پټ تدبیر، د کار دپاره پټ تدبیر نیول. نو که دا کار ښه نو تدبیر یې ښه دی، او که کار خراب و نو تدبیر به یې هم خراب وي. نو الله تعالی هم ډېر تیز دی په تدبیر کې، یعنې دوی ته د عذاب ورکولو دپاره د الله تعالی تدبیرونه ډېر مضبوط دي او ډېر تیز دي. ان رسولنا، یقینا استازي زمونږ یا فرشتې زمونږ، یکتبون لیکي ما هغه څه تمکرون چې تاسو ما هغه څه تمکرون چې تاسو تدبیرونه کوئ، کم ناجایز تدبیرونه چې د اسلام خلاف تاسو کوئ نو فرشتې درلاغه لیکي. نو باقي مضمون ذکر نه دی. څه مطلب و؟ یعنی چې کم تدبیرونه د اسلام خلاف تاسو کوئ او فرشتې درله لیکي، نو خبر په دې ختمه شوه؟ ختمه نه ده. مطلب یې دا دی چې تاسو د اسلام دشمنۍ اسی عباس په هوا کې ضایع کېږي نه، بلکې د الله تعالی په نظم باندې د یو جرم په حیثیت باندې جمع کېږي او لیکل کېږي، او تاسو د عذاب دپاره به دغه مستقل دلیل او ثبوت جوړېږي. نو معنی دا شوه چې الله تعالی وایي چې زموږ فرشتې لیکي هغه کارونه تم کورون چې تاسو تدبیرونه کوئ د اسلام خلاف و، د هغې بدل سزا به خامخا درکوي. هو الذي، الله هغه ذات دی، یسیرکم بوزي تاسو په البر په وچه کې، د وجه وسایل تاسو استعمالوئ، والبحر په دریاب کې چې هغه بحري بیړۍ ده، نو په وجه کې جدا وسایل استعمالېږي، په دریاب کې په اوبو کې جدا وسایل استعمالېږي.
حتی تر هغه پورې اذا کنتم تر دې چې تاسو شئ په الفلک په کشتۍ کې وجرینا بهم او دا کشتۍ روان کی تاسو لره په دې کشتۍ په یو بوک بریح طیبه بهغه هوا کې چې هغه هوای مناسب هوای پای کې کشتۍ سفر کولی شي وفرحوا بها او دی خوشاله په دغه هوا باندې جاءتها نراش ورته ريح عاصف هوا تیزه طوفاني هوا وجاءهم الموج راش ورته چپی من كل مكان د هر طرفنا سمندر کې چې کله تیزه هوا راشي نو به هم چپی شروع کی نو چپی د هر طرف نه راوچدي شي وظنوا دوی ګمان وکي انهم یقینا دوی احيط بهم راګر کړش دعوا الله مخلصین له الدين بیا را بلی الله تعالی په داسې حال کې چې خالص کړي د الله تعالی لپاره دین نه مراد خالص دعا ده چې دعا کې بیا صرف خالص الله تعالی یادای نور څوک نه یادای او نور باقي څه نه ټولیږي او بیا داسې وای لئن انجیتنا کتا من خلاص کړو من هذه ردی مصیبتنا لنكونن من الشاکرین من بشود شکر گزاراننا یعنی استادین به پورا منو کړي مصیبت نه خلاص ردی آیات حاصل دادی همدغه مسله ثابتول چې انسانان کله خوشاله وي د اسلام خلاف بغاوت کوي او چې کله په مصیبت کې نو بغاوت دین د شریعت نه بغاوت بیا دومره زیات نه کوي او ردی سره د انسانانو نشیکوا هم شو چې انسانان چې کله پساو شي نو یو الله تعالی ورته وريات شي کله مجرمان کافران وری نه یو الله وريات شي لیکن چې کله حالات خشي نو زړه جرمونه بیا شروع کی او زړو جرمونو ته بیا مخه کی نو هم شکوه شو حاصل په اصل جرم باندې نشاندهی شو چې اصل جرم اصل سبب یې دا دی چې دوی کله چې حالات حقیقي نه بدې حالاتو کې دوی مستيږي دا مطلب شو فلما انجاهم هر کله چې الله تعالی وای فلما انجاهم هر کله چې موږ نجات ورکو دوی ته دغه سمندري چپونه اذا هم يبغون في الارض ناصب دوی فساد کې بزمک یبغون بغاوت بغي او بغاوت او فساد د درې وړه یو شی یو معنی ده د بغاوت یا د فساد یا د بغي حاصل دادي د دې حاصل خلاصه دا ده چې الله تعالی انسان د کم ذمہواری په انسان باندې خودري دي نو هغه لاند په دوه حصو کې تقسیم دي یو دا د انسان دنیاوی ضرورتونه ډېر زیات شته انسان ته کپړو ضرورت دي خوراکونو ضرورت دي محفوظ مکان ضرورت چې د پکې ژوند تیر کی دا د انسان د ژوند ضرورت دي او دویم د انسان د ژوند مقصد دی مقصد د ژوند دا دی چې د الله تعالی په مرضی مطابق ژوند تیر کی الله تعالی نظام وبني او د هغه په ذریعہ د الله تعالی د عذابونو نزان خلاص کی جنت ته داخل شي د انسان د ژوند مقصد دی نو په دې کې چې کم سړی په دین کې رکاوټونه جوړایي دین کې رکاوټونه پیدا کوي نو دا هم غټ مفسد هم دی باغی هم دی او دغه شان د کم سړی چې د انسانانو دنیوي ژوند په خطرو کې اچي بی ګناه د هغوی ژوند د مشکلاتو کړهونو سره مخامخ کوي نو په ظاهري اسبابو کې دا نمونه نقصان کول هم فساد کې داخلي د فساد دی د دې حاصل دا شو چې دینی او دنیوي نقصاناتو کې چې کم نقصان هم څوک نه دا مفسد او ورانکار دی نو الله تعالی وایي دا کسان چې کم دي اذا هم يبغون في الارض ناصب دوی فساد کې بزمګه کې یعنی یا دین دشمنان شي یا وسه انسانانو دشمنان شي او کله یو دشمنی د بل دشمن نه یعنی کله د انسانانو دشمنی صرف کله د دین دشمنی صرف کله وسره دوه دشمن شي در فساد مصداق دی دینی او دنیوي نقصانات را پورته کول په معاشره کې دوران کاری ده بغیر الحق پناه حق باندې الله تعالی وی یا ایها الناس ای خلقو انما بغيكم على انفسكم یقینا بغاوتون استاسو او نقصان د نفسونو استاسو کې دي اعلی فمانه د ضرر سره دی ذکر کی نو بغاوتون استاسو په نقصان د نفسونو استاسو دي یعنی استاسو بغاوتونو نقصان استاسو خپل دا مطلب شو د دین او د شریعت مخالفت کول د خلکو ژوند ته مشکلات او کړهونه پیدا کول بی ګناه زیاتی سره د حسد او د تعصب کینی په بنیاد باندې د دې نقصان د حاسد او د باغی په خپل معنی دي یعنی دا وبال بل د په سر باندې راشي اگر چې د دې سره به نور ته به هم ژوند مشکل کې دي کې شک نشته کړهونه پیدا کی لیکن اصل وبال بل د په سر باندې راشي او دا ټول وبال به دی برداشت کوي تیرې به نو مجرمانو باغیانو ته خطاب دی چې باغیانو تاسو د بغاوتونو نقصانات تاسو په خپل نفس باندې راتلونکي دي
او دا یوازې د بل انسان د الله تعالی د دین مخالفت نه دی بلکې وباري ستاسو سر باندې برازي. متاع الحیات الدنیا پایدار ژوند د دنیا ده. ثم الینا مرجعکم بیا مونږ تر تاسو واپس کېدل دي. یعنی تاسو بغاوتونه تاسو به د دنیا د خاطره کوي چې اقتدار حاصل شي، شان شوکت برابر شي، پیسې را جمع شي، د لپاره به کوي حرام او حلال او هر څه نه به تیریږي. نو الله تعالی وایي د دنیاوي ژوند دا معمولی څه دی. متاع الحیات الدنیا سامان د ژوند د دنیا چې دی دا سامان د ژوند د دنیا دی. ثم الینا مرجعکم بیا ما تر تاسو واپس کېدل دي. متاع هغه شی د ویل کېږي د لغاتو په اعتبار سره چې دا په خپل باندې ګندای خو بل صفا کوي، بل شی صفا کولی شي، لکه د لوخو شوړه واخله. نو دنیا هم په دغه اعتبار سره دنیا په خپل باندې دومره ښه نه ده لیکن انسان ته فایده ورکوي، دې کې شک نشته. لیکن دغه څیز معمولی او عارضي دی، مستقل څیز نه دی. نو د دنیا ژوند معمولی دی. دې مضمون ته د علم تفسیر په اصطلاح کې تزهید عن الدنیا ویل کېږي چې دنیا سره زړه مه تړئ. د دنیا ژوند معمولی شی دی، دا دومره زیات اوږد نه دی، دا معمولی دی. ثم الینا مرجعکم بیا زمون تر تاسو واپس کېدل دي. چې الله مخې ته ورځي نو هغې دپاره اصلي تیاری هغې ته پکار دی. د دنیا ژوند که هر څه چې که په تکلیف کې که په راحت کې تېر به شي، هلته بیا چې کله د مرګ نه بعد کومې حالاتو سره مخامخ کېږي دغه تېرېدلو والا قصې نه دي، دا به مستقلي. فننبئکم نو موږ به خبر کو تاسو بما په هغه زمانې کنتم چې وایي تاسو تعملون کوله. انما مثل الحیات الدنیا یقینا مثال د ژوند د دنیا کما ان پشان د هغه اوبو دی انزلناه چې موږ یې نازلوو من السماء د اسمانه طرفنا. دا مضمون هم تزهید عن الدنیا د دنیا سره اړه نه تړلو مضمون دی. او ردی حاصل دا د چې د مخکې چې څومره جرایم دي د الله تعالی د پیغمبر په معجزو باندې اعتراض کول، په پیغمبر اعتراض کول، په دین او شریعت باندې اعتراض کول، دا خبره چې زیات دې ځکه تر راځي چې د دنیا محبت او د دنیا په نعمتونو کې مستېدل دای بنیاد دی. نو دې ځکه کې د دغه بیمارو علاج ذکر کیږي او علاج دا چې د دنیا سره دومره سره متړی او دنیا اصلي حقیقت تاسو پیژنئ او دې معنی دوکه کېږئ ما. نو دې ځکه کې مثال ورکوي الله تعالی وای پشان د هغه اوبو دی انزلناه چې موږ نازلو من السماء د اسمانه طرفنا فاختلط به نو ګډ وډ راوخیږي په دې سره نبات الارض بوټي د ځمکې، اسمان نه باران وشي باغې سره هر قسم بوټي ګډ وډ د ځمکې نه راوخیږي. مما یاکل الناس هغه چې خوري خلک والانعام او څاروي، ځینې بوټي د انسانانو خوراکي او ځینې بوټي د څاروو خوراکي. حتی تر هغه پورې اذا اخذت الارض زخرفها چې ونیسي ځمکه ښایست خپل وازینت او ښایسته شي وظن او ګمان وکړي اهلها مالک د ځمکې انهم قادرون علیها چې دوی قادر دي په دې فصل باندې، ان فصل زموږ په قبضه کې راتللو والا دی. اتاها امرنا راشي وته حکم زمونږ د عذاب لیلا د شپې او نهار یا د ورځې فجعلنا حرم وګرځو دې لره حسیدا ریبلې شوي، حاسد کټ شوي او ریبلې شوي فصل ته ویل کېږي. کأن لم تغن بالامس گویا چې نو موجود دا فصل پرون ورځ په دې پټي کې داسې ولنیس نابود کې. نو اوس حاصل دا شو. دغسې حال د انسانانو د ژوند چې انسانان اول ماشومان کچي کچي واړه واړه لکه فصل چې نوی راوخیږي، بوټي چې شنه ایلی له ځمکې نه تېغې وخي راوچت شي، بیا ورو دا فصل څنګه مضبوطېږي داسې د انسان هم مضبوطېږي، ځوانۍ ته ورسېږي. او د انسان خیال دا چې اوس زما قوت او هر څه بحال شو، هر شی زما په قبضه کې راتلی شي چې په دې ټیم کې ناسته به د مرګ فیصله راشي او د یوې حادثې شکار شي او دنیا نه فنا شي او هغه ټولې منصبي او امیدونه یې د خاورو سره خاورې شي. نو دغسې حال د انسان څنګه چې فصل عارضي شی دی مستقل نه دی، داسې د انساني ژوند عارضي او فاني شی دی مستقل نه دی. نو د عارضي او فاني شیز دپاره دین قربانول او دین او د الله تعالی دین ته انسانانو ته مشکلات او مصیبتونه ولړول دا د بدبختۍ علامه ده. كذلك نفصل الآيات همدغه شان موږ تفصیلي بیان او آیاتونه لقوم داسې قوم دپاره یتفکرون چې هغوی فکر کوي، چې څوک خپل ژوند کې فکر کوي، خپل حقیقت باندې سوچ کولی شي، هغې دپاره الله تعالی موږ آیاتونه بیانوو. کوم خلک چې د فکر ټیم ورسره نشته دی نو هغې ته یې بیانول او نه بیانول دواړه